تان وایزه زما د ملاس دی زه غم ختم شي او خدای هغه کور د فتنو محفوظ ساتي ټبر سره داسې جن مه تېروئ لکه د پردي ډیران خره خو ستا د جن ملګری ده چې ستا خور وادي او لور دی وادي څنګه پې خفه کېږي که خاوند ورسره ظلم وکړي یا خوا اخیست خره نو دغه شان ستا دا ښځه هم د چا خور ده او د چا لور ده نو دې سره په محبت ژوند تېروه شریعت د محبت قائله دی د دواړو جهانو سردار وایي زما هغه امتي غوره دی او بهتر دی چې د خپل ټبر سره یې ژوند ښکلي او زما وایي د ټولو نه زیات ښکلی ژوند دی د خپل ټبر سره خو تا ته ناسته او شریعت د دې حکم په دې کې دی کې رازونه هم دي چې د سړي ښځه بدي شي ښځې ته کنځل کوي نو د ده به تقاضا نورو ښځو ته پیدا کېږي او د ښځې به یې تقاضا نورو سړو ته کېږي چې خدای مې د دې نسواري نه خلاص کړي نو هغې ته دې د ګناه دروازه کړو کړو ځان ته او چې ته ورسره ښه د درناوي د قدر د محبت ژوند تېری د هغې زړه کې به د بل چا تصور نه راځي او نه به ستا په زړه کې د بلې ښځې تصور ستا خاص هم ښځه نو شریعت د ښه ژوند قایله دی نو سلام اچولم پای کې داخل شریعت هیڅ چا سره د دروغو اجازت نه کوي خو ټبر سره د چل ول دروغ هم ویلی شي چل ول دې ته وایي چې جوړه والا راوړی نو که ورته هغه اصلي قیمت وی خو طبیعت یې خفه کېږي چې 200 در مال وي د 200 دې راوړه نو داسې ورته وایه چې څه کم په 500 دا شوې ده نو دروغو کې به هم نه راځي او د هغې طبیعت به هم خېږي